چاته داسې خپې نه دي غورځولې چې یو کس ته خپې کړي او داسې ورته خپې غوځولي، داسې خپې هم چاته نه دي راوستي، دومره به ښکلي اخلاق او ښکلی ژوند تېرو. علما وایي احادیثو مبارکو کې راځي مرګتیا کې به ورسره چرې صحابه نه تنګېدل، په ملګرو به بوج کېده نه، ملګرو سره به یو شان سلوک کو چې اسې نه چې ملګرو باندې زه بوج شم. امتیازي شان به یې نه خوښو چې ما ته د صحابو په منځ کې یو اوچت مقام حاصل شي، امتیازي شان به یې نه خوښو. احادیثو مبارکو کې راځي یو ورځ ناست دی او ډډه یې وښلې ده، صحابه کرام ورسره ناست دي، بار نه یو بانډچي را دنده شو، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مقام نه خو بانډچیان دومره نو خبر، نو یو آواز وکړو وی ایکم محمد صلی الله علیه وسلم، وی کم یو محمد دی؟ نو صحابي ورته وایي چې کم په ټولو کې ښکلی دی او ډډه یې وښلې د هغه محمد دی. ځان له پکې وګوره نو چې چا ډډه وښلي او څوک په ټولو کې ښکلی درته ښکاره شو، نو هغه به محمد صلی الله علیه وسلم. نو دا د هغه د عالی شان د اخلاق اعلی مرتبه وه چې منافقین رالل، عذرونه یې پیش کړل، نو د الله حبیب ورته وی خیر دی ټیک د تاسو مزئ، د تبوک نه د پاتې کېدو اجازت یې ورته ورکه، نو الله ته دا خبره خوښه نشوله، نو زورنه ورته کوي او په کم انداز کې کوي. اول ورته وی بخلی می، بیا ورته وی ولې دې اجازت ورکه، بخلی می یې د الله حبیبه خو اجازت ته ولې ورکه. عفا الله عنک، معافي کړې د تا ته الله، لما اذنت لهم، ولې اجازت ورکتا دی منافقینو ته، حتی یتبین، تر دې چې ښکاره شوی وی تا ته هغه کسان صدقو چې رښتیا وایي، وتعلم الکاذبین، او پیژندلی وی تا دروغجن. که تا دی له اجازت نه وی ورکړی نو دی بیا هم پاتې کېدل، نو چې تا اجازت نه وی ورکړی دوی پاتې شوی وی، نو تا به پیژندلی و چې دا هغه دروغجن دي او دا خالص مؤمنان دي. لا یستأذنک الذین، اجازت نه غواړي ستانه هغه کسان، د پاتې کېدو اجازت نه غواړي هغه کسان، یؤمنون بالله والیوم الاخر، چې هغې ایمان لري په الله باندې او په ورځې د آخرت باندې. د جهاد په پرېښودلو کې، د تبوک نه په پاتې کېدلو کې اجازت نه غواړي، دی اجازت نه غواړي ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم، چې جی جهادو کی په خپلو مالونو سره او په خپلو نفسونو سره. والله علیم بالمتقین، الله تبارک و تعالی خ عالم دی په متقیانو باندې، الله خ پیجنی خوی چې تا ته زه وښیمه. انما یستأذنک الذین، بېشکه اجازت غواړي ستانه په پاتې کېدلو د جهاد، الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، هغه کسان چې ایمان نه لري په الله باندې او په ورځ د آخرت، دوی اجازت غواړي. ورتابت قلوبهم، او په شک کې پراته دي زړونه د دوی، فهم فی ریبهم، پس دوی په دې خپل شک کې یترددون، ګډوډ او سرګردانه دي، یعنی حیران دي چې د مؤمنانو سره شي او کو د کافرانو سره شي، دی په دې تردد کې ګډوډ او سرګردانه پراته دي چې دی د چا امداد د چا طرف ته ووړي او د چا سره ملګري شي. فرمایي عفا الله عنک، معافي وکړله الله تا ته، لما اذنت لهم،
تاولی اجازت ورک دیتا حتی یتبین لک الذین تردی چی اخکار شوی وی تا تا اغا کسان صدقو چی رختیا وائی وتعلم الکاذبین و پیجندلے وی تا دروغ جن لا یستأذنک الذین اجازت نغواڑی ستانا اغا کسان یؤمنون باللہ والیوم الآخری چی ایمان لری پا اللہ باندی و پا ورځ د آخرت باندی ایو جاہدو چی دی جہادو کی بی اموالہم پخپلو مالونو سرا و انفسہم او پخپلو زانونو سرا واللہ علیم بالمتقین اللہ تبارک و تعالی خ عالم دے پا متقیانو باندی انما یستأذنک الذین بے شک اجازت غواڑی ستانا پا ترک د جہاد پا پری خودلو د جہاد الذین اغا کسان لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر چی ایمان نلری پا اللہ باندی و پا ورځ د آخرت ورتابت قلوبهم پا شک پرات دی زلون ددوی فهم فی ریبهم پس دوی پا دی خپل شک کے یترددون گڑ وڈ او سرگردان دی